بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بن المغفر. نو موږ ویلو چې په دې دای کې با د دریو په علم البيان کې به موږ ته د دریو خبرو متعلق بحث کیږي. یو به موږ ته کیږي دا تشبیه متعلق، یو به موږ ته کیږي د استعاره متعلق، بل هم د کیږي د کنایه متعلق. نو دا تشبیه پای کې بیا موږ ارکان التشبیه او د تشبیه مختلف تقسیمات او دغه اقسام او اغراض التشبیه او تشبیهات دا او اغراض التشبیه دا وینو. بیا منګه داغه نه بعد استعاره شروع کړو. استعاره تاسو ته دا ویل شو چې یو ټکی دي چې هغه معنی حقيقي داغه منګه په خودري یو معنی مجازي اغستلی نو دې ته مجاز ویل کېږي. بیا مجاز بدوق قسمه ده کچرته د دوانو ومنس کې علاقه د مشابهت او علاقه د تشبیه و دې ته استعاره ویل کېږي. اګه علاقه د تشبیه پکې نو بل څه شی پکې وایي ته مجاز مرسل ویل کېږي. بیا موږ استعاره ولا چې استعاره او مستعار له مستعار منه او مستعار به راي موږ خبر وکړه. بیا موږ دا استعاره درې تقسیمات ویل. اولنې تقسیم په اعتبار د احد طرفین سره چې ذکر دی که ذکر نه لري نو موږ کله مشبہ به پکې ذکر وي هغه مې تصریح شوي د استعاره مصرحه تصریحیه ده. اگر مشبہ به پکې نه وي ذکر او د هغه لوازم پکې ذکر وي نو دې ته ویل کېږي استعاره بالکنایه یا مکنیه. او کده سوا چې د مشبہ به لوازم د مشبہ لپاره ثابت شوي نو هغه ته ویل کېږي استعاره تخیلیه. او بیا موږ ویل چې د دې د مستعار په اعتبار سره دوه قسمونه دي، اصليه او تبعیه. کله لفظ مستعار دا اسم جامد وو جو دا استعاره اصليه او کدا مشتق او اسم مشتق یا فعل او یا حرف نو دا بیا څه شری تبعیه ده. او دریم تقسیم موږ پرون سبق کې ویلو چې دا استعاره په اعتبار د ملایم ذکر کولو او نه ذکر کولو سره په درې قسمه باندې دا اصل کې ماته څلور قسمونه دي خو دلته درې لیکلي دي چې صحیح ده. یو قسم چې نه هغه دال چې په دې کې د مشبہ به لوازمات ذکر شوي نو هغه ته ویل کېږي مرشحه. لکه فما ربحت تجارتهم اولئک الذين اشتروا الضلاله بالهدى دلته تشبیه ورکړل شوی دا د دې ابطال الحق بالباطل یعنی باطل اول د حق د باطل سره د تشبیه ورکړل شوی د اشترا سره او د اشترا مشبہ به ده نو د مشبہ به مناسب سيزونه چې نه غرب او تجارت په ذکر شوی دي نو دا دغه استعاره مرشحه ده. ویم نمبر ده استعاره مجرده. استعاره مجرده دي د بدی کې د مشبہ لوازمات نه دا ذکر شوی. لکه الله پاک فرمایي فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. دلته الله پاک داغه حالت کم چې انسان ته لاحقيږي د لوګي د وجنه د لوګي او د تند د وجنه چې الله پاک ته کوم حالت لاحقيږي الله پاک داغه تشبیه ور کړی دا دغه سره د یری د حالت سره د یری د حالت سره دې تشبیه ور کړی دا نو دلته کې بګه طعام دا مشبہ به نشته ده هغه لوازم دي لوازم مناسب اضافت د ذکر شوی ده نو دې ته ویل کېږي سو استعاره مجرده. او چې د دوانو بګه لګای نه بګه د مشبہ لوازمات وي نه بګه د مشبہ به هغه مناسبات پکې ذکر وي نو ایت ویل کېږي مطلقه. لکه ينقضون عهد الله ينقضون دلته تشبیه ورکړل شوی د مشبہ چې لګي ابطال عهد او مشبہ به دلته درسه هغه شلول دي شلیدل دي جدو لاغه شلول یعنی هغه غوټي کولا وهل او دلته بګې نه لري رسي بګې راغ ذکر دي مناسبات ذکر دي او نه بګې د ابطال عهد مناسبات ذکر دي او چې اس بګې نه ذکر نه دي ولې کې استعاره مطلقه. او بیا بګې دا فائدې په تور باندې خبره کړو چې دا مجرده او د مرشحه دا به هر راځي چې کله قرینه موجوده وي چې لږه استعاره برابر ده. لکه ينقضون عهد الله کوم ته پته ولګیږي چې لږه استعاره برابر ده د نور اقسام به حل راوځي چې کله قرینه نه موجوده چې لږه استعاره لږه شوی ده کنه شي نو الته بیا د مجرده او مرشحه نه کېږي. مجرده چې کله ته دا اومنه چې دا استعاره ده یا نه نو بس داګه نه پته لګي لکه پوه شو نه معنی
او ما دا ویلو چې یو بل قسم پکې هم دی استعاره موشحه هغې ته ویل کېږي چې په هغې کې د دواړه پکې مناسبات پکې ذکر وي د مشبه هم او د مشبه به پکې هم ذکر دي انشاءالله آینده کلاس کې چې کوم کتاب دی مختصر معنی کې بیا وایو انشاءالله. نو دا خو دغه چې لفظ حقیقي معنی موږ پرې ښودلي مجازي معنی اخیستلي نو په دې کې علاقه د تشبیه موجود وه نو دې ته ویل کېږي استعاره. او که چېرته معنی حقیقي موږ پرې ښودلي او معنی مجازي موږ اخیستلي او د دې په بس کې علاقه د تشبیه نه وه موجوده بلکې بله علاقه پکې موجوده وه نو هغې ته ویل کېږي مجازي مرسل. څه ورته ویل کېږي؟ مجاز مرسل. خو دا خبره په دې کې ضروري ده ګورئ چې دلته کې به قرینه موجوده وي په دې خبره باندې چې دلته کې د لفظ هغه حقیقي معنی موږ پرې ښودل حقیقي معنی اخیستل لږ صحیح نه دي په دې خبره باندې به قرینه چې دا موجوده وي که قرینه پرې نه وه موجوده نو خو بیا سره استعاره ده استعاره کې قرینه چې دا ضروري ده یا په حقیقي معنی پرې ښودل مجازي معنی اخیستل حقیقي معنی پرې ښودل مجازي معنی اخیستل په دې کې قرینه ضروري ده. تاسو ته اول موږ دا خبره کړو چې حقیقي معنی اخیستل و ګران ویل دغه متعذر به یا پرې ښودل شي. نو په مجاز مرسل کې مجاز مرسل څه تعریف شو؟ مجاز مرسل دې ته وایي چې په دې کې یو لفظ حقیقي معنی پرې ښودل شوي مجازي معنی اخیستل شوي او علاقه پکې موجود وي خو علاقه د تشبیه نه علاوه علاقه د تشبیه نه علاوه بل علاقه موجوده وي. او بل خبره دا ده چې دلته کې په معنی حقیقي پرې ښودو باندې او په معنی مجازي اخیستو باندې قرینه چې دا موجود ده. لکه پوه شو بلې باندې ها مجاز مرسل څه ته وایي چې لفظ حقیقي معنی پرې ښودل مجازي معنی اخیستل د حقیقي معنی مجازي حقیقي معنی مجازي په منځ کې مجازي معنی په منځ کې علاقه د تشبیه نه وي موجوده بلکې د دې تشبیه د علاقې نه علاوه پکې نور علاقات زنده پکې موجود وي. په دې باندې پوه شئ او د دې سره دا خبره ده چې لفظ حقیقي معنی پرې ښودل او مجازي معنی اخیستل په دې باندې به قرینه موجوده وي. نو دا مجاز چې دي که نه دا خو ډېر شي علاقې دي 28 چا ذکر کړي دي چا 25 ذکر کړي دي چا 100 ذکر کړي چا 100 ذکر کړي دي دي یار بغیر لګا ته ذکر کړي دي اته ذکر کړي دي نو موږ دا اته وایو صحیح ده. نو یو دا دی اولنې علاقه دا ده اولې ځوان پوهه چې سبب وې مسبب واخلې او مسبب وې سبب واخلې دا لولنې دا ده چې سبب وې یعنی سبب وې او څه واخلې مسبب ته مراد واخلې یعنی وې سبب او مراد ته څه واخلې. تاسو په دې دا سره ملي کتاب کې اصول الشاشي کې او په دغه کې په مختصر معنی کې په دې کې یو مثال ډېر ګران پر اصول الشاشي کو په اکثر پته سونه پوي دی دای کې نو هغه په دې کې شعر لګي یو سړی وې انت یو سړی خپل غلام ته وې چې ما آزاد کړل دی غلام د مشري نو دلته دا غسل صحیح دی صحیح دی اختلاف تاسو الته کې کېږي چې ویلې یو کني ویلې جوړ لایو بخو کو ویلې جوړ ډېر خلا نو دلته لولنې علاقه ده چې ته سبب وې دای په دې باندې مسبب واخلې سبب وې او مراد صاحب دې سره صحیح مسبب وي. نو دا غي لپاره مثال دلته لیکل لري عظمت ید فلانین عظمت ید فلانین معنی دا ده چې د فلان کې احسان اصل کو خدا معنی دا ده عظمت ید فلانین چې د فلان کې غلاس ډیر عظیم دی د فلان کې لاس عظیم دی د ید معنی حقیقي څه ده لاس دی خو دلته کې د لفظ ما ته فکر دی کنه دلته کې د لفظ حقیقي معنی پرې ښودل شوې ده او مجازي معنی اخیستل شوې ده. حقیقي معنی د ید د لاس دلته کې مجازي معنی اخیستل شوې ده احسان اخیستل شوې ده. اوس ګوره ید او احسان د دې دواړو د یو بل سره څه مناسبت ده د یو بل سره څه تعلق ده نو موږ به وایو چې دا ید چې نو دا سبب ده او دغه چې نه دا سره دا احسان ده الهغه پوه شو به معنی ها ید سبب ده او دغه چې احسان نه سره نو مطلب دا ده چې پلانکی په هغه باندې داسې احسان وکړو چې دغه سبب سو لاسو نو دلته ګوره سبب وي او مسبب ته مراد واغسو سبب وي او مسبب ته او د دې باندې قرینه لګي سره دلته د عظمت ټکه ده د عظمت ټکه ده ځکه چې د ویل پلانکی لاس غټ شو د پلانکی لاس نو پلانکی لاس غټیږي نه مطلب احسان ډیرو کو الهغه پوه شو به باندې ها
د مجاز په علاقو کې یو علاقه سره علاقه د سببیت. علاقه د سببیت څه مطلب دی چې سبب وي او مسبب ته مراد واخلي. لکه ته عظمت یدو فلانین د فلان کې لاس سینه دا سره غټ د دې حقيقي معنی بدل کې حقيقي معنی نه مرادو بلکې څه معنی نه عظمت یدو فلان معنی ته کې چې د فلان کې هغه احسان جنندا ډیر لو شو د فلان کې احسان لو شو هغه کې ید دی وي او مراد دې څه وسو احسان او دا یت سبب دی او احسان سره یعنی د لاس وزیر سره انسان چې دا احسان کوي کنه ویما علاقه چې مسبب او سبب ته مراد واخلې مسبب او سره مراد واخلې لکه ته ام تورات السماء نباتن ما ته ګوره ام تورات السماء نباتن ته و اسمان دا ام تورات معنا دا ورول سما څه ته ویلېږي اسمان ته او نباتن څه ته ویلېږي بوټو ته سبزیانو ته ویلېږي نو دې معنا دا ده ام تورات السماء نباتن اسمان وریه د اسمان سبزیان را ورولې لفظي باندې سره اسمان سره ورولې سبزیان را ورولې سبزیان اسمان را ورای نه را ورای اسمان سره ورای باران را ورای خدا باران سبب دی د چا لپاره د سبزیان لپاره نو باران سبب شو او وریځ څه شولې مسبب شولې باران څه شو سبب شو او دغه وریځ نه سبزیان څه شولې دا مسبب شولې ځکه د دې باران چې کلو شي د باران په ذریعه سره دغه سبزیان چې اندارا ټوکیږي کنه ندل لګیدا ام ترات السماء نباتن ندل لګي مسبب وي نباتن وي کنه نباتن او مراد ته مطر واخلي باران دی واخلي نو مسبب بول کر سبب مراد لدا دیم دغه دی چې علاقه د مسببیت پوښوي درېمه علاقه د جزئیت ته جزئیت دا دې ته ویل کېږي چې جزء وي او کل ته مراد واخلي چې وي جزء او ست واخلي لغه ارسلت العيون ارسلت یا ارسلت العيون ارسلت العيون معنا دا چې ما ولېګل سترګې او ارسلت العيون دا دغه ولېګل شول سترګې ولېګل شوې نو ځل لګي سترګې وې خو مراد د عین لفظي معنی سره سترګې حقيقي معنی سترګې دا لګي نه لګي د سترګې مراد نه ني بلکې د عین نه مراد د لګي جاسوس ده نو چې جاسوس یو دغه چې نه سره سترګه ده کنه یو جزء سره سترګه نو دلته کې جزء یو سید مراد واغستو کولې ته مراد واغستو سید مراد واغستو کول او دلته قرینه سره قرینه لګي ارسال له ځکه چې دلته کې دا ارسل ټوټه کوي ځکه چې سترګه څوک نه لګي بلکې څه لګي انسان لګي کنه ما سترګه ولې کړه نو سترګه لګي سری لګي انسان لګي نو دا انسان کل او دا سترګې دا سره نو جز دی او مراد دې کل واغستو نو دا علاقه د جزئیت ته ځکه چې دا سترګه دا د انسان یو جز دی او علاقه دې دوړو مېز کې سره قرینه ارسل دلل او یا ته کل و مراد دې جز واخلې لکه دا مثال کومه کې شعر یجعلون اصابعهم في اذانهم نو یجعلون اصابعهم د غوتی نو غوتا دا کله او د غوتی سر ته نه سره جز دی نو له غوتی کو پرې کې چونګه نه د نګي کې پرې سره پرې وګونو کې نو د غوتو سرونه دي مراد دي او قرینه پیدا سره قرینه پیدا چې لکه په وګونو کې نه داخله ده لکه پوه شو باندې سلو پوره دي نو ګورته المجاز المرسل مجاز مرسل څه ته ویل کېږي هو مجاز دا مجاز ده علاقته غیر المشابهه چې علاقه دی وی یعنی دا حقيقي معنی او مجازي معنی په منځ کې تعلق وی خو هغه تعلق غیر المشابه علاوه د مشابهت نه وی ځکه علاقه د دغه نو به صحیح علاقه د مشابهت نو صحیح استعاره هغه په شو باندې السببيه في قولك لکه نمبر 1 او دا خبره ما دا سوګړه چې دا مجازي معنی په اغستو کې او په حقيقي معنی په پرې خودو کې سبب موجود وي قرینه که قرینه نه و موجوده نو بیا خو ته حقيقي معنی پرې خودې نه شي او مجازي معنی اغسته نه شي قرینه به ضروري ده
نو ته بلګه ومنګ یو دا وګورو حقیقي معنا مجازي معنا او بیا ومنګه قرینه وګورو دا درې شنو ودی ګورئ السببيه في قولك یعنی علاقه د سببیت وی علاقه د سببیت مطلب دا تاسو بده شوې چې سبب او مسبب ته مراد واخلې سبب او څه ته مراد واخلې لکه عظمت يد فلانین د دې حقیقي معنی سره د فلان کی لاس غټ شو اے نعمته التي سبب یعنی هغه نعمت کم چې داغي سبب سره لاس ته نو دل کې سبب اوه او مراد څه وسو یعنی مطلب دا دی چې یدي اوه او مراد څه وسو نعمت مراد نعمت او احسان وغوسو ځکه چې دا احسان کیږي د سبب سره دا چې دا انسان نه نو څه سره خني شي کولای والمسببيه في قولك او مسببيت يعني مطلب دا چې لکه ته مسبب وې او څه مراد واغلې لکه امطرت السماء نباتا الذي لفظي معنی سره باران اورو امطرت السماء نبات اسمان سو ورو سبزیان ورولې نو دلته سبزیان مسبب ده د سره لپاره د باران لپاره نو مسبب وي او سبب دي او دلته قرینه سره چې دلته حقیقي معنی نه مراده دلته راورول دي دا امطرت ځکه چې امطرت سبزیان نه راورول کیږي اے مطرا یعنی نبات نه وي نبات مسبب ده او مراد سره سبب چې مطرا ده اي مطرا يتسبب عنه النبات چې سبب جوړيږي دا سره سبزیان لپاره والجزئيه او جزئیت یعنی ته جزئیت وي او مراد څه واغله کل یعنی ذکر د جزء او مراد څه وي کل لك ارسلت العيون ولي غلشول سو جاسوسان سترګي ولي غلشوي لتتلو على احوال العدو لپاره دې چې هغه خبر شي د دشمن په احوال باندې نو سترګي چې دا نه لګل کیږي خو جزء او مراد کل او انسان د مراد جاسوس ته مراد ایل جواسیس یعنی سترګې وي عيون مراد لکه جواسیس دي یعنی جواسیس د جاسوس جمع نه هغه پوه شو معنی او قرینه ارسال لګلې والکلیه فی قوله تعالی او چې ذکر د کله مراد جزء غسل ذکر د کله مراد یجعلون اصابعهم فی اذانهم دو نن باسل ګوت خپل په خپل غوګونو کې نو ګوت غونه نه باسل کېږي ای اناملهم یعنی سو نو دلته دا ګوت سرونه دا جز ده او ګوت چې دا سری کل دي لکه پوه شو معنی نو کل وي او مراد څه وسو جز او قرینه لکه سره چې د ګوت چې نن دا په غوګونو کې نه داخلي دي هغه پوه شو دا څلور ورته چی دا یاد کې شامل